الرحیم. خوږو او قدرمندو نوجوانانو، السلام علیکم. نن یو ځل بیا حاضر یو د سحرنامې سره په تک شین او صفا سوتره جبر پروګرام کې. په دې پروګرام کې مونږه په تیر ځل خبرې کړې وې د شجرکارۍ متعلقه. نن زمونږه موضوع د جنګلاتو اهمیت دی، یعنی ډیفارسټیشن او افارسټیشن، چې په دې مونږ ځان پوه کړو چې دا څه شی دی. او بل پیغام زما نوجوانانو ته نن دا دی چې یاره زموږ په جبر کې چې څومره ټورست سپاټ دي، هلته چې څومره ټورست راځي، زموږ خپل د دې جبر نوجوانان راځي، نو دلته چې تاسو د خوراک څښاک کوم څیزونه راوړئ، نو د هغې هغه پلاستیکونه او د هغې هغه ګاربیج چې کوم دی هغه تاسو لږ سنبالوئ او خپل ځای ته یې رسوئ. نو خبره مونږه د ډیفارسټیشن متعلق کوله. ډیفارسټیشن نه مطلب زمونږه د جنګلاتو هغه نسل کشي ده یا د جنګلاتو قتل عام دی، چې په هغې کې هر څوک ملوث دي. که هغه زیمه او که هغه زما ورور ولې نه دی، او که هغه ستاسو نه یې، ستاسو وروڼه ولې نه دي، هغه زمونږ په شریکه یو قومي دشمن دی، ځکه چې هغه زمونږه د بچو مستقبل بربادی او زمونږه په دې قدرتي نظام کې هغه چیړچاړ کوي، او چې کله په قدرت کې چیړچاړ کوي نو د هغې سزا ضرور میلاویږي. نو بیا د هغې مونږ ته سزا میلاویږي د طوفانونو په شکل کې، د سیلابونو په شکل کې، د موسم د ګرمۍ د انتهایی درجه حرارت په شکل کې، او د کلایمیټ چینج په شکل کې، د ګلوبل وارمنګ په شکل کې. نو مونږ ته بیا د هغې سزاګانې میلاویږي. لومړنۍ خبره زه دا کومه چې څوک هم دا د ځنګلاتو دا دشمنان دي، نو د نوجوانانو ته زما دا پیغام دی چې تاسو راشئ او د هغې په روکتام کې خپل کردار ادا کړئ. لومړنۍ د جنګلاتو د ټولو نه غټ دغه چې دی، نو دا جنګلات چې کوم دی دا د اکسیجن کارخانې دي. دې ته مونږ د دې ځمکې پیپړې هم ویلی شو، ځکه چې دا مونږ له په وافر مقدار کې اکسیجن راکوي. او یو زه به دا ویم یو ست ونه چې کومه ده، نو یو درمیانه ونه دا 32 کسانو له، یعنی په یو ورځ کې دا 32 کسانو له اکسیجن دپاره دا یوه ونه کافي ده. نو که فرض که دا نه وي، نو دا د اکسیجن به هم کمی، او دغه شان کاربن ډای اکساید به په هوا کې زیاتیږي، او د کاربن ډای اکساید د زیاتوالي د وجې نه به کوم ګرین هاوس ګیسونه چې دي هغه به زموږ په ماحول کې، زموږ په فضا کې زیاتیږي، او د هغې نه به یعنې کې ګلوبل وارمنګ جوړیږي. دغه شان کلایمیټ چینج چې کوم دی، په دې باندې یو زبردست اثر دی د دې، چې کله دا ونې او بوټي په کم ځای کې کم وي، نو هلته به بیا د بارانونو او د دغو چې کوم دی د هغوی په شکل کې به مونږ د کلایمیټ چینج شکار کیږو. ځکه چې یوه ونې چې کومه دي دا د زیلو په ذریعه باندې د ځمکې نه اوبه دا راکاږي، جذب کوي، او دغه شان پورته دا په دې تنه کې چلیږي، او پاسه بیا د دې پاڼو په ذریعه باندې چې په دې کې واړه واړه سوري دي، اسټومیټا ورته وایي، د هغې په د ذریعه باندې دا په هوا کې بیرته اواپوریټ کیږي، او دغه شان په دې هوا کې د اوبو یو کافي مقدار د دې په وجه باندې موجود وي، چې هغه کله هغه ګرمې هواګانې بهر لاړې شي، هغه یخې شي، نو هلته هغه په وریځو کې او په دغه کې چینج شي، او دغه شان د بارانونو سبب جوړ شي. بل د دې دغه چې کوم دی یوه ونه چې کوم دی، نو دا تقریبا دا یوه ونه تقریبا چې کوم دی، نو دا په سوونو لیټره اوبه چې کوم دی دا په دې هوا کې بریدي، او دغه شان دا د وریځې سبب جوړیږي. نو که ونې نه وي، نو دغه شان د بارانونو به هم بیا دا پوزیشن وي چې بارانونه به بې ټیمه وي، د کلاود بسټ خطره به وي، چې په دې تېر ځل تاسو بلې سوات او په یو ځای بل ځای کې کتلي دي چې د کلاود بسټ د وجې نه څومره خلک او څومره جانونه چې کوم دی دا ضایع شوي دي. دغه شان د دې په بایو ډایورسټي باندې د دې یو زبردست اثر دی، چې کله لکه موږ دا ځنګل یې کټ کړو، نو په دې ځنګلو کې
د خشکۍ تقریبا 80% جاندار په دې ځنګلو کې اوسېږي چې دا د هغوی کورونه دي، هلته د هغوی مسکن دی. نو که فرض که دا بوټي مونږ دغه کړو نو د هغوی ټوله زندګي به ډسټرب شي، د هغوی هغه مسکنې، د هغوی هغه ټکانې به، کورونه به هلته ختم شي، هغه به در په در شي. دغه شان د دې سایل ایروجن چې کوم دی چې کله د بارانونه کېږي نو دا بوټي چې کوم دي په ځنګل کې دا بوټي ولاړي، نو دا بارانونه د ځمکې د ته چې کوم دی دا کټکوي نه، د دې کټاو نه دا دغه بچي او د دغې د کومه د سربه خاوره چې دا د دې په لورني ته باندې پرتی، نو دا په دې بارانونو کې او په دې دغه کې دا په سیلابونو کې او په دغه کې دا نه ځي، دا ته خرابېږي نه. او که فرض که دا ونې نه وي نو دغه سربه خاوره چې کوم دی دغه ځای نه ضایع شي، دا بارانونه دا ویسي او دا لاړه شي د دغه ځای نه، نو بیا دپاره دغه ځای بنجر شي، دغه ځای دغلته بیا بوټی لګېدل په اسانه باندې بیا بوټی نه لګي. بله خبره دغه ده د سیلابونو د طوفانونو ده چې یاره دا بوټي په کوم ځای کې ولاړ نو دغه ځای کې که فرض که طوفان هم راشي نو دا د طوفان هغه زور چې کوم دی د هغې مقابله کوي، د هغې مخې ته دا ولاړ او د آبادۍ طرف ته د هغه طوفان آبادي د هغه طوفان د کومه تباهي چې د هغې نه محفوظه شي. نو زه نوجوانانو ته خاص طور پر نوجوانانو ته دا پیغام ورکوم چې هغه راپاسي او د دې ځنګلاتو د بېدرېغه کټایي چې کوم ده، د دې د قتل عام چې کوم دی، د دې د نسلکشي په دې ودرولو کې خپل کردار ادا کړي. او دغه شان زه د حکومتي وخت نه هم دا مطالبه کوم او څومره چې د دې یعنې کې ذمه دار ادارې دي فارسټ دی د هغوی نه هم دا پرزور مطالبه کوم چې یاره هغه په دې باندې یو داسې قانون د دې لپاره جوړ کړي چې کم خلک په دې کې ملوث وي د هغې ته نه سخته سزا ورکړي چې د هغې نه نور خلک عبرت واخلي او زموږ دغه شان دا قدرتي ماحول چې دی دا بچ پاتې شي. شکریه.